فطرت تی او داغه فطرتی جذبات تی او خواهشات تی نو پدی و باندې شریعت اسلامی چې کمزه کی د کوم خبر من کوي او داغینه انسان پابندی راولي نو داغي سره سره د انسان چې کوم فطرت تقاضا ده نو هغه هم بیان کوي او هغه ته قران او سنت کی نکاح ویل شي فدی و باندې پدې ذکر شوی آیات مبارک کی الله حکم کوي د آزاد او خذو اولیاء او داوی وینځ غلامانو مالکانو ته چې تاسو د دیو نکاح وکړي پدې وجه باندې ایاما هغه به جوړی ته ویل شي چې هغه نکاح نه وی کړي یا مثال په تور باندې خزي خاون کی یو مرشي هغه به جوړی شي نه داغي اولیاء او حکم دی چې د دیو نکاح کوي پدې وجه باندې نکاح کول دا چې د اولیاء او چې کوم مشران دي مثال په تور باندې پلار دې تر دې نیکه دې ته اولیاء ویل شي نو که یو جنۍ د اولیاء په مشوره باندې او دا غي په خوخه باندې نکاح او کې نه دا بهتره خبره ده او که شرط کې مثال په تور باندې یو زنانه او جنۍ د پلار او د مور نبی اختیار په داسې ځای کې د نکاح کولو خواهش ولري د دې وجه دار چې یو طرف ته داسې جنکۍ خبرم نشي کولای نو پکار د چې داغې د پارسي انتخاب وشي خو که یو زنانه داسې راوځي چې هغه بې حیا شي او په خپل باندې ځان له انتخاب وکړي نو د دې سره د بې حیايي لارې کولاویږي او خطر ده د په دې وجه باندې بعضی حدیثونه معلومیږي چې یو زنانه بغیر د ولی د واسطې نه د غي نکاح جایز نه ده فدیو باندې امام شافعی رحمت الله علیه دغه حدیث راغسته دي چې کوم زنانه بغیر د اذن د ولی نه نکاح وکي نو په نکاح د غي باطل ده حدیث کې راځي او بل طرف ته زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي بعضی نور امامان هغه وی چې دغه په نسبت حکم دالي کچرته کې دا د اولیاء د مشورین بغیر وشي او دا په خپل کوب کې وشي نو نکاح خو صحیح ده خود سنت خلاف بیام دا موجب ملامت دا موجب د ملامت دا نو په دې وجه باندې د اولیاء په مشوره باندې چې کوم نکاح وشي نه کې خیر وي او دې کې دوانو طرفونو ته خیر وي نو په دې وجه باندې نکاح د سنت انبیاء دا نکاح د انبیاء او سنت یو بیا خو پیغمبر علیه السلام فرمای النکاح من سنتی نکاح زما سنت تا نو په دې وجه باندې چې د اولیاء په مشوره باندې وشي نه کې خیر او برکت زیات وي اگر چې نکاح کدا سي داغینه بغیر مشي او بالغان نکاح خو صحیح نه خو خلاف سنت دو موجب د ملامت دا اوس دا چې نکاح کوم وخت واجب ده او فرض ده او کوم وخت نکاح کول دا سنت دي ردی لپاره مختلف حکمونه دي مختلف حالات دي کچرته کې یو سره داسي وي او داغه غالب ګمان داوي چې په نکاح نه کول سره د حدود باندې قائم نشي پاتې کېدی ان دې په ګناه کې اخته کیږي او د نکاح کولو په وجه باندې نکاح دې کولم شي قدرت هم لري وسایل هم سره دي نو په دغه وخت کې دغه سړي لپاره بیا نکاح کول دا فرض دي او واجب دي ځکه مالم سره دی او طاقت هم شته
حقوق زوجیت پوره کولای شي نو دغه سړي لپاره نکاح کول دا دغه وخت فرض او لازم دي چې دا نکاح وکړي، واجب دي ورله. البته که یو سړی د نکاح وسایل ورسره موجود نه دي یا مناسب ځای نه میلاوي، مہر نشي پوره کولی، د دغه حکم دی دویم آیات کې را روان دی. او کوم سړی چې دغه طاقت نه لري نو داغه د پاره حکم دا دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي دغه سړی د فلحال د روزي نیسي، په هغې د خپله ګزاره کوي. پیغمبر علیه السلام د یو صحابي نه تپوس وکړو، راغی و ستا بیبي شته؟ هغه ورته عرض وکړو نه زما بیبي نشته دی. بیا چې پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو چې ستا شرعي وینځه شته؟ هغې وفرمایل چې نشته دی. بیا چې پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو آیا تا مالداري او که غریب یې؟ هغه عرض وکړو چې الله پیغمبر ښه مالدار یم. مراد دا و چې نه نفقه پوره کولی شي او که نه؟ هغه وی چې آو. نو پیغمبر علیه السلام دغه صاحب ته وفرمایل وی بیا خو ته د شیطان رورې، ته خو د شیطان رورې بیا، ځکه نکاح د پیغمبر علیه السلام سنت ویلي دي، النکاح من سنتي. او بیا یې وفرمایل چې په تاسو کې بدترین سړی هغه دی چې دا بې نکاح ګرځي، بې نکاح وي، طاقت یې کېږي اوس دې نکاح نه کوي. او په ستاسو په مړو کې د ټول نه رزیل هغه دی چې دا بې نکاح مړ شي، مانه طاقت یې وي او د نکاح نه یې کړي. فقهاء کرام دا حالت په هغه باندې محمول کړی دی چې پیغمبر علیه السلام ته معلومه وه چې ډېر صبر نشي کولی، نو ځکه یې ورته دومره سخت الفاظ ووي او په سختۍ سره یې منع کړو چې نکاح ولې نه کړې، نکاح وکړه. دا په دې باندې محمول کړی دی. اوس دې صورت کې خو نکاح فرض او واجب شوه. بعضې حالات داسې دي چې په هغه وخت کې نکاح کول حرام وي. مثال په طور باندې یو سړی دی چې هغه حقوق زوجیت نشي پوره کولی، کمزوری دی، بیمار دی، نو بیا په دغه وخت کې د ده لپاره نکاح کول دا حرام دي، نکاح به نه کوي بیا. او هغه سړی چې هغه معتدل دی که دی نکاح ونه کړي نو د ګناه قوي خطره نشته دی، او که نکاح وکړي نو هم د ګناه خطره نشته دی، په دواړو حالتو کې دی برابر دی. نو اوس دی به څه کوي د لپاره غوره کول نکاح کول دي او که نه کول دي. نو دی کې زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې د ده لپاره نکاح کول غوره دي د نفل عبادت نه. او امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې داسې سړی نفل کول د ده لپاره بهتر دي، دا د نکاح نه کوي، ځکه دغه د ګناه کولو امکان نشته، نو بس نفلو کې مشغول شي، عبادت پې کوي. دو په دې وجه باندې اختلاف اصل داري چې نکاح په خپل ذات په اعتبار سره خو یو مباح دی، کار دی. نکاح کول یو مباح کار دی، لکه یو سړی خوراک کې خوړل، څکل، اوده کېدل وغیره. نو د ژوند ټول ضرورتونه مباح دي. په دې کې د عبادت اړخ دا چې جوړېږي نو دا په نیت سره چې سړی نیت ورله وکړي نو دا به عبادت ګرځي. لکه مثال په طور باندې نکاح سړی دې دپاره وکړي چې په دې کې نیت وکړي. نکاح دې دپاره کوم چې الله فرمایي فنکحوا نکاح وکړي. دویم نیت پکې دا وکړي چې دا د پیغمبر علیه السلام سنت دي، النکاح من سنتي. پیغمبر علیه السلام فرمایي نکاح زما سنت دی. او دغه رنګې دا نیت پکې وکړي چې په دې سره زه د ګناه نه بچ شم. کومه زنانه زما په نکاح کې راځي نو د هغې باندې هم بوج د دنیا بوج نه وي او زما په سر باندې راشي، هغه هم د ګناه نه بچ شي. او بل نیت پکې دا وي چې دې له الله نیکعمله اولاد راکړي. او پیغمبر علیه السلام د قیامت په ورځ باندې په ډېر امت به فخر کوي
او بل نیت پکې دا وکي چې د مرګ نفس په دا بچي زما د پاره نیکی دعاګانې غواړي چې دا نیتونه پکې وکي دا نکاح بیا عبادت دی او څومره چې پکې نیتونه سیوا کې دومره پکې الله ثواب او اجر زیات ورکړي نو د واده زلمی او پکې دا نیتونه کوي نو په دې وجه باندې دا خو یو مباح کار دی خو چې کله پکې نیت پکې نو ثواب په میلاو شو نو په داسې نیت سره چې کوم مباح کار بند کوي داغه د پاره بالواسطه عبادت جوړیږي او دغه رنګي خړل سکل وغیرہ که په دې کې نیت او شنو دام عبادت ګرځي لکه سړی خوراک دې د پاره چې الله کې طاقت راکړي چې موږ کوما خوب دې د پاره کوم چې بدن کې می طاقت پیدا شي او سار لبیا نور عبادت وکما نو په دې هم الله ثواب ورکړي خو امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې د داسې سړي لپاره چې دنه د ګناه امکان نه وي نو د عبادت کې بزانه ګټ کې دی ودرېږي او امام سي فرمایي چې نه دغه لپاره نکاح کول بهتر دی د عبادت نه د نفل نه او نکاح دا سنت الانبیاء دی نو استادین ته سوال لازم کې اوسره وي چې دا خوراک کول او د کېدل او سکل دا هم پیغمبرانو کړی دي دا هم سنت دي نو دا نکاح ته ورې سنت او سنت الانبیاء وي دا غي جواب دی چې نکاح ته پیغمبر علیه السلام ویلي چې ان نکاح من سنتي خدای شرط نه دی ویلي چې خوراک کول زما سنت دي دا خو ضرورت دی نو په دې وجه باندې تا سنت الانبیاء دي په دې کې تفسیر مظهری یو معتدله خبره کړې ده چې په داسې حالاتو کې چې یو سړي باندې نه د شهوت غلبي مجبور دا غي نه نوي او په ګناه کې د اخته کېدل مثال په تور باندې هم لکېږي او کدی نکاح او کې نو د بال بچ سره د الله د ذکر نه دی غافل کیږي نه نبی هغه در پر نکاح کول دا غوړه دي او کې اوسره دا سری چې هغه د واده سره د بال بچ سره بیا د ذکر نه من کیږي نو خیر دې کې بیا نکاح ونه کی نو دا تفسیر مظهری په دې کې یو معتدله خبره کړې ده والصالحین من عبادکم وامائکم الله فرمایي چې تاسو خپل غلامان او وینځو کوم چې صالحان دي داغي نکاح کوي تاسو مالکان یې د داغي وینځو غلامانو داغي نکاح کوي په دې وجه باندې نکاح کول دا سنت الانبیاء دي وس مثال په تور باندې یو کور ته د نکاح پیغام راغی او چې د نکاح پیغام را ورسېدو نو تاسو وګورئ چې څوک نکاح کول غواړي هغه سره دیندار دی او کا څنګه دی که دیندار وي اخلاق برابر وي نو بیا د هغه سره رشتہ کول پکار دي دې ته موږ ګورئ چې دا نوکر نه دی او دا نه دی او دا نه دی بس د الله پیغمبر فرمایي فز پر بذات الدین تاسو دین له ترجیح ورکړئ بس دیندار دی اخلاقی برابر دي او کدا د جنې لپاره پیغام راغی او که یو الګ ټول چې مال پلان کیږي کې نکاح وکا نو وګوره چې دا جنې دیندار ده اخلاق برابر دي درست دي نبی داغه د لپاره نکاح کول پکار دي چې نکاح دغه کې دغه لپاره وشي او که نکاح ونکړه ولا اولیاء او مشرانو او پدې کې صفسان دراغه نو داغه ذمہوار بدغه مشران وی هغه په سر برازي ذمہواری د دې وجه پیغمبر علی السلام فرمایل چې کله تاسو داسې سړی دا نکاح د پیغام د پر راشي او اخلاق دا غستاسو خوخ وی او تاسو پاغي باندې راضي نو ضرور په نکاح سره بیا دغه پیغام دغه قبول کې او په نکاح هغه زنان ورنور کوي او کدا سیم ونکړه د الله پیغمبر فرمایي او پزمکه کې ډیر لوی فساد او فتنه وګورې دینه پیدا شي نو چې کوم پیغام د نکاح راغی او اخلاق هم برابر دي دیندارم دي نو بیا دا نکاح کول پکار دي
مخي الله فرمای یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. پدې کې د هغه غریبانو فقراء او مسلمانانو د لپاره خوشخبری ده کوم چې دا خپل دین د حفاظت د لپاره نکاح کول غواړي مگر مالی وسایل وسره نشته. مثال په تور باندې غریب دی، کمزور دی، او د پیغمبر علیه السلام په سنتو د عمل کولو لپاره په نیک نیت سره نکاح کوي، لیکن داغه مال وسن کیږي، نو الله دی آیت کې فرمایي چې دا دی نکاح او کې الله به مالدار کې په خپل فضل باندې او الله به ورله مال ورکی دې نکاح وکي. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې په دې آیات کې الله تعالی ټول مسلمانانو ته د نکاح ترغیب ورکړی دی. په دې کې اعظم غلامان ټول داخل دي او په نکاح کولې د دې سره د مالدار کېدو الله وعده کړی چې الله به تاسو مالدار کړي. دې وعده سره خو وعده وکړ. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله مسلمانانو ته به خطاب فرمایو نو فرمایل به چې تاسو په نکاح کولو کې د الله تعالی حکم اومنئ، نو الله با تعالی چې کوم وعده ده د غنی کېدو چې الله به تاسو مالدار کړي نو هغه به پوره کړي. او بیا به د آیات مبارک ولوستو یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې تاسو مالدار کېدل غواړئ، غنی کېدل غواړئ، نو نکاح کوئ، ځکه چې الله تعالی فرمایي یکونوا فقراء، نو دی وعده سره دی الله مالدار کی. خودی کی ګوره دا خبر یا ساتل پکار دی چې دا نکاح کول کی د نکاح کول کی سره د مالدار او مال ورکول وعده د الله تعالی د طرف نه پدی حال کی را چهار کله نکاح کول کی نیت د خپل پاک دامنۍ او د حفاظت کولوي چې الله پدی سره زما حفاظت وکي او په سنت باندې د عمل کولوي. اسینه چې په واده کې والی لا شروع شوی نه د مخکې یو میاش ټیپ او دا دم یو قسی پیسی مخکې شروع کړی دي. دا خو سنت طریقه نه شو، دا خو د پیغمبر طریقه نه و. او بروسو توکل او اعتماد صرف په الله باندې وي او دی آیات باندې عمل وکي نو الله به مالدار کی. او که په سنت طریقه باندې واده ونکو نو ډوب چې مخکې او بیا به ډوبي او د قصې به یې غره. بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم او نکاح کوي د کوم چې نکاح نوي چې نبی جوړي وي منکم استاسنا والصالحين او کوم چې نکاح نوي من عبادكم استاسد غلاماننا وإمائكم او د منزنا يكونوا فقراء يكونوا كذغوي فقراء فقرانو یغنیهم الله من فضله. نو الله تعالی به غنیان کی الله بول مال ور کی مالدار به کی من فضله د فضل خپلنا. والله واسع علیم، الله تعالی پر حکم کې دی علیم په هر څه باندې په دی. بسم الله الرحمن الرحیم وانکحوا الايام منکم نکاح کوي لکم چې نکاح نبی استعصنا والصالحين كم نيكوي من عبادكم استعصد غلاماننا وإمائكم أو ونزنا إن يكونوا فقراء كدغبي فقران يغنيهم الله من فضله الله بغنيان كمان بارك من فضله دخل الفضل سرا. والله واسع عليم، الله تعالى فرحك ونكذي عليم فهر سباني فوهري. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.